او یقینا په هغه بیمانه ورکرانو تقسیم کړي کم ورکران چې دغه د پاره لګیا دي کوشش کوي خو لازم نه چې په تحریک انصاف په حکومت کې د ټول ایماندار خلک دی رہی ام پی اس ام ان اس د دې وخت لپاره ساتي چې او راشه چې ګمنانو دا خو زما چمچګیر دي دا خو زما چمچي دي نو دې ته فائدہ ورسو چې دې زما سره ولاړی نو کې دا خبرې پرې چې زه د عمران خان د وټ ورکومه که تاسو ته یو خیراتي ودرېږي او تاسو ته چې د الله په نامه باندې چې ګمنانو پیسې راکا نو هغه ته یار ساری ما معاف کا هغه ته د الله په نوم باندې پیسې نه ورکې او دې بیمانه ته د عمران خان په نوم باندې چې ګمنانو وټ ورکې نو کوم او شیم نالت ویم په دغه ام پی باندې او په دغه ام ان باندې چې تا دومره غلطه فیصله وکړه نو تاسو سره زودا نن نه ویډیو چې کوم شیر کوم نو دا خو د پیسو متعلق د کمی پیسې چې د خیبر پختونخوا حکومت په خپل ورکرانو باندې تقسیم کړي او یقینا په هغه بیمانه ورکرانو تقسیم کړي کم ورکران چې دغه د پاره لګیا دي کوشش کوي او کم ورکران چې د دې د پاره لګیا دي چې ماته سب میلو شي خپل لالچ ته پاره لګیا دي یقینا د ایماندارو خلکو په لاس باندې تقسیم نشوي او دا یقیني خبره ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته په خیبر پختونخوا کې خو لازم نه چې په تحریک انصاف په حکومت کې د ټول ایماندار خلک دی رہی ډیر بیمانه مفاد پرست خلک هم د دې د پاره مرګري شوی دي چې هغه د قسماري راځي او هغه د خپل ځان د پاره وي د خپل اهلیل د پاره وي د خپل خپلوانو د پاره وي او دا پیدي هغه ته ورسي کله چې د عمران خان در نه کله چې د عمران خان دروتو د پاره وازي کم چې د عمران خان په پارټي باندې تکلیف راشي نو په هغه موقع کې دا خلک موجود نه وي خدا خلک صرف په دې نه ورس کې او دا هم دا ام پی اس ام ان اس د دې وخت لپاره ساتي چې او راشه چې ګمنانو دا خو زما چمچګیر دي دا خو زما چمچي دي نو دې ته فائدہ ورسو چې دې زما سره ولاړی الان کې دغه ام پی اس ام ان اس د عمران خان سره نه دی ولاړ دغه خلک د خپل بنگلو سره ولاړ دي د خپل گاډو سره ولاړ دي د خپل چې ګمنانو مفادات سره ولاړ دي نو یقینا تاسو ټول خلکو ولیدا او زه تاسو ته دا ریکوست کوم چې آینده د پاره د خدای په خاطر باندې تاسو د عمران خان په نوم باندې وټ ورکوي خو تاسو دی ورکر تم ګوري تاسو دی کاندیډیټ تم ګوري چې آیا دا سره ایماندار دی کو دا سره بیمانه دی دا سره د خپل لالچ د پاره لګیا دی او کدا سره د عمران خان د ویژن د پاره لګیا دی نو زه قوم تاپیل کوم چې د خدای د رضا د پاره دې ته سوچ وکړئ دا خبرې پرې دي چې زه د عمران خان د وټ ورکومه که تاسو ته یو خیراتي ودرېږي او تاسو ته چې د الله په نامه باندې چې ګمنانو پیسې راکا نو هغه ته یار ساری ما معاف کا هغه ته د الله په نوم باندې پیسې نه ورکې او دې بیمانه ته د عمران خان په نوم باندې چې ګمنانو وټ ورکې نو لیازه د خدای د پاره د وښنه کارواله په ځان پوه کوي د عمران خان په نوم باندې دی خلکو چې کمندانو تاسو ته پته ده چې یو کاروباري روان کړی دی دغه چولي بلی دی دغه اندازه دغه بچي بار دی هغه په گاډو کې ګرځي په غټو غټو گاډو کې ګرځي په هغه دا چمچګیر خلک ورپسې د کومه چې پیدا میلاویږي یقینا ډیر زیات خلک پاتې شو زه خاص کر د پی کې 7 خبره کومه چې زموږ په پی کې 7 کې او خاص کر زموږ په یونین کونسل کې چې کم مستحق خلک پاتې شو نو زه دغه د پاره ډیر افسوس کوم او شیم نالت ویم په دغه ام پی باندې او په دغه ام ان باندې چې تا دومره غلطه فیصله وکړه تعالی دې قوم په بار اکثریت باندې وګ درکړو تا په قران باندې وټاغسته او تا د دې ملک د خاطر وټاغسته او تا د عمران خان په نوم باندې وټاغسته او تا د عمران خان سوچ تا د عمران خان ویژن تا د عمران خان پالیسو ته نقصان ورسېدو زه سیم خیبر پختونخوا ته د اپیل کوم چې مهرباني وکړه خو ډیر بهترین پروګرام راوړی ډیر خوله طریقه کار دی وکړو خو ستاغه طریقه کار دی ام پی ګانو دی مخصوص چن ام پی ګانو چې ګمننو هغه ته نقصان ورسو د الله د رضا لپاره د دې انکوایري وکړه مونږ بم د دې خپل زمونږ په یونین کونسل کې چې کوم خلکو ته پیسې میلو شوې دي دا غو ډیټا به مونږ راوباسو او دې قوم ته به شو کو چې دا تا په خطرې خور کړي کدا تا په غلطه طریقه خور کړي ډېر مننه